اول بحث د آیت د مخکې سره ربط دا بلما افتتح سبحانه سره ذکر دویم بحث په کلمه د الناس د الناس د کلمې تحقیق به ذکر والناس اصله اناس دریم بحث په الناس کې د الف لام او د کلمې د من تحقیق به وکړي واللام فيه للجنس ومن موصوفة څلورم یو دوه نکتې به بیان کړي و اختصاص الایمان بالله والیوم الاخر سره پنځم د یوم آخر نه څه مراد دی پنځم د قول تحقیق به وکړي چې قول څه ته وایي د قول څلور معناګانې به ذکر کړي شپږم د یوم آخر نه څه مراد دی وجه د تسمیې څه ده دا به ذکر شي والمراد بالیوم الاخر من وقت الحشر الى ما لا ينتهي اول بحث د دې آیت کریمه ربط مخکې سره ربط دا دی قرآن کریم الله ذکر کړي چې د ورنا د هدایت درې قسم خلق ودرېدل میدان یو هغه چې قرآن کریم یې ومانه ظاهرا او باطنا متقین سره د هغې نه تعبیر وشو دویم هغه خلق ذکر شو چې هغوی د قرآن نه انکار وکړو ظاهرا او باطنا ان الذین کفروا اوس یو درېیمه ډله ذکر کوي هغه چې ظاهرا اقرار وکړو او باطنا منکرین دي د قرآن ومن الناس سره به ذکر تر ان الله علی کل شیء قدیر بول لما افتتح سبحانه بشرح حال الكتاب هر کله چې الله جل شانو شروع کړه په وضاحت د حال د کتاب عظیم وساق لبیانه او روانې که د دې بیان دپاره ذکر د مؤمنانو الذین هغو مؤمنانو اخلصو دینهم لله چې خالص کړی و دین الله لره وواطعت فیه قلوبهم او موافقو په دې کې زړونه د دوی السنتهم د ژبو د دوی سره وصلنا بازدادهم الذین او ورپسې دویم ځای کې ذکر کړه د دوی ازداد د ازداد څوک دي هغه خلک و محض الکفر چې خالصه کفر یې کړی او ظاهرا او باطنا ولم یلتفتوا لفته راسا او نیو کتلی لفته مانا جانبه د ایمان جانب تا راسا مانا اصلا بالکل مثلث بالقسم ثالث دریم ځای و ذکر کا دریم قسم المذبذب بین القسمین هغه چې متردد دي د دواړو قسمینو په منځ وهم الذین دا هغه بدنصیبه خلق دي آمنو بافواههم چې په خولو ایمان راوړی ولم تؤمن قلوبهم او زړونو کې تصدیق نشته دا یې ولې ذکر کړه د هغې پسې تکمیلا للتقسیم یې دې دپاره چې تقسیم پوره شي که خلق همیشه درې قسمه وهم اخبث الکفرة دا منافقین په کافرانو کې ډېر خبیث کافران دي وابغضهم الى الله خدای ته ډېر مبغوض دي د خدای ډېر بدي شي ولې لانهم موهوا الکفر ځکه دوی کفر ته د زر اوبه ورکړي دي تمویه زر اوبه ورکول اوسپنې ته د سرو زر اوبه ورکول تا ته ښکاري چې دا سرو زرو ټوټه ده او هغه اوسپنه دوی دقه شان چل کړی تاسې خپلې بېدینۍ ته د ایمان اوبه ورکړې خلکو ته دا ښکاره کوله چې موږ مؤمنان یو او در حقیقت ونه لانهم موهوا الکفر دوی کفر ته رنګ د ایمان ورکړی و وخلطو به خدان او ګډه کړې وه د ایمان سره دوکه
و استهزاء استهزاء یې ورسره راوستې وه کفر او د کفر نه علاوه دوکه استهزاء او هغه نور خو کافرانو خو خدا او استهزاء خو پکې نه وکړه ځکه میدان ولاړ ولذلک دې وجې نه طول فی بیان خبثهم الله اوږدوالی کړی په بیان د خبث د دوی کې و جهلهم په جهل د دوی څنګه اوږدوالی کړی مؤمنانو په حال کې 15 آیاتونو کې ذکر د کافرانو ښکاره حال په 2 آیاتونو کې ذکر کړ او د دوی حال 14 آیاتونو کې ذکر کړ ان الله علی کل شیء قدیر ځکه چې دې نه ځان وساتي کافر نه خپل سړی ځان ساتلی شي چې منافق نه ځان وساتي ځکه دا د لستوڼي مال واستهزا بهم خدای استهزا کړی د دوی پسې الله یستهزئ بهم وتحکم بافعالهم او د دې په افعالو پسې تحکم کړی وسجل علی غیهم او الله فیصله کړې ده په ګمراهۍ د دوی و طغیانهم په سرکشۍ د دوی وضرب له الامثال الله بیان کړي دوی د وضاحت دپاره مثالونه وانزل فیهم او خدای نازل کړی دی دوی باره کې دا آیت چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین به په لاندې درجه کې د اور د ټولو نه ژوره درجه چې د په هغې کې وي وقصتهم قصه د دوی یعنې د آخر نه معطوبه ده په قصې د مصرینو چې همیشه په کفر کې لګیا دي یعنې دا عطف د جملې په جملې نه دی دا عطف د قصې په قصې دی دویم بحث په الناس کې ومن الناس الناس اصل کې څنګه و دی وایي اصله اناسن الناس په اصل کې اناس د قولهم د وجه د دې قول نه چې انسان هغې کوم خلک حمزه وایي انسي او اناسي تاسو پرې پوه شئ فحذفت الحمزة حمزه حذف کړې شوه په ابتدا کې حذفها فی لوقا لکه څنګه چې حذف شوي ده په لوقه کې اصل کې اولوقه و هلته هم د ابتدا نه حمزه کټ شوه دلته هم ابتدا نه حمزه کټ شوه وعوض عنها حرف التعریف او په عوض کې د دې نه حرف تعریف راوړی شو نو الناس ولذلك دې وجې نه لا یکاد یجمع بینهما قریبه نه ده چې جمعوالی په مابین د حمزې او د الف کې وشي الاناس څوک نه وایي ځکه د الف لام په بدل د حمزې کې راوړل شي اوس به یو اعتراض دی خلاصه د اعتراض دا ده په دې شعر کې خو الاناس ویل شوی دی که دی وایي دا شاذ ده په قول یو دا قول د شاید ان المنایا یطلعن علی الاناس الامنین فتذرهم شتا وقد كانوا جميعا وافرین معنا دا ده چې یقینا مرګونه ښکاره کېږي په هغې امن والا خلکو باندې په هغې خلکو باندې چې په امن کې دي او د مرګ ویره ورسره نه ده اقدمې مرګیر دي فتذرهم هغې پرېږدي شتا ټوټې ټوټې وقد کانو جمیعا وافرین او دوی ټول وافرین راغونډه ټول په خپلو کې سره یو ځای که نه بس ایسته دي یو جدا احتمال پرې پوه شئ دلته خبره په الاناس کې ده علی الاناس الامنین الاناس ګوره الف لام پې هم داخل شوي او همزه پرې راغلی دی وایي شاذ دا شاذ ښه دا ناس صیغه څه ده اناس وهو اسم جمع دا اسم جمع ده جمع ولې نه ده د جمع او د اسم جمع په منځ کې فرق پېژنئ که جمع دې ته وایي چې اطلاق په ثلاثه او یا د دې نه بره باندې کېږي او واحد د دې جنس نه لري لکه رجال او د صیغو د جمع او اسم جمع هغې ته وایي چې واحد نه لري لکه قوم شو رحت شو وغیره
دا اسم جمع ده لکه رخال اذ لم یثبت فعال پی ابنیت الجمع ځکه فعال په صیغو د جمع کې نه دی راغلی ښه دا ناس مشتق د څه شي نه دی مشتق منهو یې څه دی د دوه قوله دي یو قول ماخوذ دی د انیسه نه یا د انسه نه انسه و انیسه دواړه راځي د ضربه نه راځي انسه یا انیسو د سمیا نه راځي انیسه یا انسو انسان ته انسان ویل لأنهم یستأنسون بامثالهم ځکه دوی یو بل سره مینه کوي بامثالهم د خپلو امثالو سره انس کوي انس مینې ته وایي او آنسه یا ماخوذ دی د آنسه نه یعنې باب فعال نه دی ایناس ایناس ښکاره کېدو ته وایي ښکاره کول انسان ته انسان ولې وایي لأنه ناس ته ناس ولې وایي لأنهم ظاهرون ښکاره دي مبصرون لیدل کېږي ولذلک دې د وجې نه سمو بشره نومول شوي دي دوی په بشر سره کما سمی الجن جن لکه جن ته چې جن ولې وایي د اجتنانهم ځکه پټ دي زموږ د سترګو نه کوي جیم او د نون ماده چې کوم ځای کې هلته به پټوالی لکه جنین شو جنین چا ته موږ نه پټ دی یا لکه جنت شو څه ته وایي باغ ته باغ په ونو باندې پټ دی او مجنون ته مجنون وایي ځکه چې عقل یې پټ دی جیم او د نون ماده چې کوم ځای کې نو هلته به پټوالی دریم بس په اناس کې د الف لام څه شی دی دې کې دوه احتماله دي یا جنسي دی او یا احدي دی واللام فیها للجنس ومن به موصوفه شي نو چې لام د جنس په هغې کې مبهم دی تعین پکې نشته نو من موصوفه کول پکار دي ځکه هغه هم نکره ده که نه اصلاح د ځکه احد نشته فکأنه قال ومن الناس ناس یقولون او بعضې د خلکو نه داسې خلک دي یقولونه چې هغوی وایي نو من به په معنا د ناسون سره شي دې پوه شئ د دې نظیر دا دی ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه صدق رجالا صدق اول العهد الف لام عهدی دی معهود په خاص کافران مراد والمعهود هم الذين خلق دي كفروا چې کفر بیا به من موصوله شي ځکه چې الف لام عهدی چې خو معهودین معلوم شو کنه نو من موصوله مناسب مرادن بها مراد په دې سره ابن ابي واصحابه ونظراه داغي نظائر امثال فانهم ضي من حيث د دې حیثیتنا انهم صمموا على النفاق چې دوی زړونه خالص کړي دي په منافقت کې دخلوا په اعداد الکفار دوی داخل شوي دي په شمیرې د هغې کافرانو المختوم على قلوبهم چې د هغوی په زړونو باندې مهر لګېدلی دی فإن الذين كفروا کې بیا دوی داخل شو پرې پوه شئ نو سوال دی چې دا په هغې کافرانو کې داخل شي دوباره یې ولې ذکر کړه جواب دا دی چې دوباره یې ځکه ذکر کړه چې دوی کې څه زیادات شته دی چې خدا ده او استهزا ده او دا صفتونه دي پکې و اختصاصهم بزیادت او دوی خاص دي په یو زیادت سره زادو علی الکفر چې دوی زائد کړی دی په کفر باندې لا یا با دا انکار نه کوي دخولهم د دوی دخول نه تحت هذا الجنس لاندې د دې جنس نه چې دوی کې زیادتونه راغله کفر جنس نه یو ته منافق هم لاندې راغلی یو نه واله سوال دا چې دوی کې خو زیادات راغله په کفر کې هم دا زیادات دي وایي نه سره د دې نه چې دوی کې دا زیادتونه د کفر نه راغله خو بیا په کفر کې داخل دي ولې فإن الأجناس إنما تتنوع بزیادات ځکه جنسونه دا مختلف کېږي تقسیمیږي په زیادتونو سره تختلف بیا بعض وا چې مختلف کېږي په دې کې ابعاض راغلي فعلى هذا بنا په دې باندې یکون رایت به تقسیم د قسم ثاني شي قسم ثاني دوه قسمه شو یو متقیان چې یو کافران کافران بیا په دوه قسمه دي یو ان الذين كفروا او بل ومن الناس نه اوس په پوه شئ دا به تقسیم د قسم ثاني او چې قسم ثالث به مستقل نشي څلورم بحث یا اعتراض دی اعتراض دا دی چې دوی ولې داسې ویل چې آمنا بالله وبالیوم الاخر مومن به کې دا دوه څیزونه ذکر کړه ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر مومن به خو دې څیزونه دي نورې ولې ذکر نه کړه
سوال باندې پوه شوئ بیا جواب کوي و اختصاص الایمان بالله او اختصاص د ایمان د الله او د ورځې آخر پورې به ذکر تخصیص لما هو المقصود العظم تخصیص په هغه مومن به پورې چې هغه مقصود اعظم دی د ایمان نه ځکه دوه خبرې دي یا به د خدای معرفت او یا به د جزا د اعمالو معرفت د خدای معرفت د بالله نه معلومیږي او د جزا د اعمالو معرفت د والیوم الاخر نه معلومیږي و ادعا بانهم او دوی دعوا وکړه چې دوی احتاجو را جمع کړی دی الایمان ایمان من جانبیه د دواړو طرفونو نه چې مبدا او مات نو بالله دا مبدا شو او والیوم الاخر د ایمان واحاتو بی قطریه دوی حاته کړی دا په دوو طرفونو د ایمان باندې چې مبدا او منتها ده و ایزان بانهم منافقون بل خبرداري ورکوي خدای چې دی منافق دی په هغه څه کې چې دوی خیال دی چې انه مخلصون پې دوی پکې مخلصین دي پې پوه شئ د دې خدا خیال دی چې ایمان بالله او بالیوم الاخر کې خو موږ او تاسو شریک یو او په دې کې موږ تاسو نه ډېر مخلصین یو نو خدای وایي وما هم بمؤمنین په دې کوم شي کې چې دوی ځانونه مخلصین ګڼي په دې کې نه دي مخلصین نو په دې نورو کې خو بطریق الاولا غیر مخلصین چې قرآن او رسول منل فکیف بما یقصدون بالنفاق څنګه به دوی مخلصین شي په هغه څه کې چې دوی قصد کوي په هغې کې د نفاق لأن القوم كانوا يهودا ځکه دا قوم یهودیان وکانو یؤمنون بالله والیوم الاخر هغوی ایمان لره په الله په ورځ د آخرت ایمان اندس ایمان کلا ایمان لکه سره چې ایمان نه ولې لإعقادهم التشبیه ځکه خدای باره کې دوی د تشبیه عقیده لرله نو چې څوک د تشبیه عقیده لري هغه مؤمن بالله کېدی شي و اتخاذ الولد دا عقیده نه چې خدای بچي نیولي دي وان الجنة لا يدخلها غیرهم جنت ته به نه ځي غیر د دوی نه نور څوک وان النار لن تمسهم او دا اور چې کوم دی لن تمسهم دوی ته به نه رسي الا ایاما معدوده وغیرها او نورې خبرې ويرون د دوی خیال دی المؤمنون په مؤمنانو باندې چې انهم آمنوا مثل ایمانهم او دوی ښکاره کوي المؤمنین مؤمنانو ته چې ورته ښکاره کوي دا خبره چې انهم آمنوا مثل ایمانهم چې دوی ایمان راوړی دی په شان د ایمان د دوی مؤمنان ته دا ښکاره کوي چې ستاسو په شان ایمان راوړی و بیان للتضعیف خبزهم او بیان د دوچند د خبز د هغوی کوي و افراطهم او د دوی د افراط په کفر کې یعنې ما قالو هغه څه چې دوی وایي لو صدرانهم که دا صادر شوي د دوی نه علی وجه الخداع والنفاق د خدا او د نفاق په طریقه نه وی وعقیدتهم د دوی عقیده هم د صحیح عقیده وی لم یکن ایمانا نو دا خبرې چې موږ به جنت ته نه موږ ځو او د خدای باره کې د تشبیه قایله وو نو بیا هم دوی مؤمنان نشو کیف وقد قالوا تنبیها علی المسلمین نو څنګه به دوی مؤمنان شي او دوی خو آمنا بالله والیوم الاخر تنبیها علی المسلمین دې لپاره وایي چې مسلمانان د ځانونه ښه سړي کړي وتحکما بهم هغوی پسې استهزا کوي دویم اعتراض دا دی آمنا بالله وبالیوم الاخر مطلب هم پوره کېده چې داسې ویلې وی آمنا بالله والیوم الاخر بای نه استعمال کړ دا بای ولې وی و بی تقریر البای په تقریر د با کې ادعا د ایمان د بكل واحد بار یو باندې علی الاصاله اصلا والاستحکام مضبوطیا په پوه شئ زموږ په ایمان بالله مستقل دی ایمان بالیوم الاخر مستقل دی چا تابع نه دی او که بای نه راوړی خو بیا باغیات ته په ماتو له تابع والقول پنځم باس قول څه ته وایي یقولو قول څلور معناګانې کوي اول هو التلفظ بما يفيد تلفظ کول په هغه شي چې هغه پیدا کوي دې ته قول وایي دویم ویقال بمعنى المقول او چا ویل دي چې قول په معنا د مقول سره دریم وللمعنى المتصور في النفس هغه معنا د پارم قول وایي چې هغه متصور ده په نفس المعبر عنه باللفظ تعبیر کی یا نه په لفظ یعنی کلام نفسی چې کوم متصور ده هغه تم قول وایي تاسو عقاید کې ویل دي
کلام نفسي ته قول وایي که د عمر رضی الله عنه قول هم ذهن ته راغی چې انی زورتو مقالتن انی زورتو فی نفسي مقالتن ما زړه کې یوه مقاله جوړه کړې وه نو مقاله د زړه تصور ته یې وویلې درې شو څلورم وللرای والمذهب او رای او مذهب دپاره هم ویل کېږي مجازن امام ابو حنیفه قول دی د امام شافعي قول دی معنا دا ده چې د هغه رایه ده والمراد بالیوم الاخر شپږم بحث دی مراد د یوم اخر نه دا ده چې د وقت د حشر نه الی ما لا ینتهي پورې او الی ان یدخل اهل الجنة یا دا چې داخل شي جنتیان جنت ته نار ته لأنه آخر الأوقات المحدودة ځکه دا رستی په هغې اوقاتو کې دی المحدوده چې کوم حد بیان شوی